سلامونه ملګرو، تازه خبر د پښتونخوا صدر علي امین ګنډاپور او د پښتونخوا وزیر اعلی او د پی ټی آی صدر چې کوم واغې لري کړو. یعنی مطلب دا چې د علي امین ګنډاپور چوټي وشو، هغه د صدارت کومه هوده و داغه نه هټاو شو، داغه لري چې پاغه په ځای چې کوم راغلی نه وي د خیبر د پښتونخوا چې کوم صدر وټاکل شو، هغه د جنید اکبر چې د کوم پی ټی آی یو سینیئر رهنما دی او هغه ته چې کوم دغه ډیوټي حواله شو. دا ډیوټي یا دا عہده یا دا کومه د ته چې حواله شو، صدارت چې کوم حواله شو د ته د عمران خان په خپل باندې یعنی دا فیصله وکړه چې علي امین ګنډاپور چې کوم دا هغه د صدارت څخه هټاو کی لري کړی او زموږ کوم چې جنید اکبر نومي کس د هغه را مخته کړی. دغه فیصله نن د پجیر اډیاله جیر کې د عمران خان سره د ملاقات نه بعد شوې ده چې پکې جنید اکبر سمیت 15 کسان نور هم د پی ټی آی داسې و چې هغه د عمران خان سره ملاقات وکړ. په ملاقات کې دغه فیصله وشو چې علي امین ګنډاپور چې کوم د خیبر پښتونخوا وسنۍ وزیر اعلی هم د پی ټی آی وسنۍ صدارتي کوم عہده چې وسره د هغه هم خو هغه وس د خپل عہدې څخه چې کوم دی هغه د بردار شو، مطلب لري کړو ورسره جنید اکبر چې کوم دی هغه د خیبر پښتونخوا یا د پښتونخوا وزیر اعلی وټاکل شو. یا دوی چې دغه فیصله نن شوې ده، آیا تاسو دغه فیصلې ته په کوم نظر ګورئ چې آیا دغه خیبر پښتونخوا یا د پښتونخوا کوم وزیر اعلی چې هغه مخکنی سي دی یا به د وسنۍ چې کوم ناروان وختونه کې یعنی ګټور ثابتېدلی شي چې کوم یو استاد لپاره چې کوم کوه یا تاسو کوم خواهش لرلو، آیا هغه علي امین ګنډاپور یا کوم وسنۍ صدارتي عہده چې وسره شو چې کوم جنید اکبر دی دغه وس راروان چې کوم د پی ټی آی صدر دی هغه به وس راروان لونکي وخت لپاره چې کوم دی دغه د پی ټی آی صدر